الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. دا اللہ رب العزت عظیم احسان اور کرم دے چې الله پاک مونږ او تاسو ته توفیق راکړ او مونږ لږ سات د دین خبرې اوریدلو دپاره د دین د زده کړې دپاره د مجلس ته حاضر شو. الله رب العزت زمونږ دا راتلل، دا ناسته، اوریدل، اورول په خپل دربار کې قبول او منظور او سبا د حشر په میدان کې الله پاک دې دا زمونږ د ټولو د نجات سبب او ذریعه وګرځي. تاسو ته د تکلیف راکولو یو بنیادی مقصد د اولاد د تربیت په حواله سره څه خبرې کول او څه کارونو ته ستاسو توجه کول هغه مقصد دی. الله رب العزت انسان ته چې کوم نعمتونه ورکړي دي، هر یو نعمت په خپل ځای دومره قیمتي او دومره لوی دی که انسان پوره ژوند د یو نعمت شکر ادا کوي نو ادا به نه کوي. په هغه نعمتونو کې یو عظیم نعمت اولاد هم دی. دا څومره لوی نعمت دی، د دې حقیقت هغه چاته معلوم دی چې الله پاک تر اوسه پورې د هغوی دپاره د اولاد فیصله نه ده کړې او بغیر د اولاد نه هغه څومره غمګین او فکرمند دي، نو دا هغه چاته پته ده چې د چا په کور کې د چا په ژوند کې تر اوسه پورې د اولاد په شان ګلان یا د اولاد نعمت هغو ته نه دی میلاو. زمونږ دعا ده هر هغه جوړې دپاره، هر هغه کورنۍ دپاره چې هغوی ته الله پاک د اولاد نعمت نه وي ورکړي، الله پاک د هغوی ته اولاد نصیب کړي. دغه رنګې د چا په کورونو کې نرینه اولاد نشته دی، الله د هغوی ته نرینه اولاد ورکړي. اولاد دومره لوی نعمت دی چې حضرت زکریا علیه السلام ته الله پاک پیغمبري ورکړې ده. جبریل په وحی راوړي، د الله نبی دی، ځکه په کل کائنات کې د ټولو نه غټ مقام هغه د نبیانو د انبیاو دی. خو سره د دې نه یو وخت داسې راغی چې حضرت زکریا علیه السلام د الله په دربار کې د الله نه یو نعمت غواړي او د الله نه د یو نعمت دعا کوي چې الله ما ته اولاد نصیب کړي، یریثنی و یریث من آل یعقوب. وی د دې دپاره نه غواړم چې د دنیا کار بلا لکئی، خدمت بلا لکئی، پیسہ به ګټي، دولت به جمع کوي، خو صرف په دې چې په دین کې مالا وارث پکار دی چې زما د دین دا کار دا سنبال کی. د دې دپاره مالا د اولاد نعمت پکار دی. او عرض کې الله ته چې زه دومره عاجز یم، زه دومره کمزور یم چې ویښته مې سپین شوي دي. الله پاک دعا قبول کړله، اولاد ورک حضرت یحیی علیه السلام. او دا د کائنات هغه عظیم بچی دی چې نبوت اور حکمت داغه هر سنه علاوه د دنوم الله پاک په خپل ایښی دی. دغه رنګ حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی، الله نبی هم جوړ کړی دی،
دا خپل د دوستۍ هغه اعلی مقام نصیب کړی دی. خو حضرت ابراهیم علیه السلام دا الله په دربار کې دعا کوي چې الله ماته اولاد نصیب کړي. حلیم، بردبار، علیم، خبردار داسې بچی راته نصیب کړي. الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه دعا هم قبول کړله. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیهم السلام دواړه داسې بچی ورکړل چې هغه بیا الله پاک نبیان هم جوړ کړل. نو اولاد دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی، او اولاد هغه اولادي چې د هغوی د پرورش سره سره د هغوی تربیت هم وشي. ځکه یو دی د اولاد او د بچو پرورش کول، یو دی د اولاد تربیت کول. د اولاد پرورش، خوراک، سکاک، جامه، کپڑا، پیزار، دا ټول کور، مکان، اخراجات، دا پرورش دی. او تقریبا ټوله دنیا د دې فکر کوي. ماشوم پیدا شي، داغه د خوراک، داغه د لباس، داغه د مکان، بیا چې کله هغه څومره په مخه ځي نو داغه څومره خرچې زیاتېږي، بړاویږي، داغه فکر، داغه د پاره کاروبار، بیا داغه د پاره رشتہ، بیا داغه واده، بیا داغه مکان، کوټي انتظام کول، دا ټول پرورش دی. د پرورش هر سره انتظام کوي، لیکن د پرورش سره یو دویم شی لازم دی چې هغې ته وایي تربیت. تربیت څه ته وایي؟ چې تا خپل بچی ته د الله د یووالي تعلیم ورکې، تا خپل بچی ته د پیغمبر د رښتینوالي تعلیم ورکې، تا خپل بچی ته د قرآن پاک د حقانیت تعلیم ورکې. بچی د پاره د دین د دنیا کم شیزونه داغه د دین د پاره ضروری دي، داغه تربیت ورکې. نو چې کله پرورش ومي او تربیت ومي نو بیا داسې ځوانان معاشرې ته تیاریږي، داسې خلق، داسې بچی تیاریږي چې هغه بیا د معاشرې دپاره مقتدا او د معاشرې دپاره امامان ګرځي. هغه بیا مقتدای، هغه بیا د خلقو مشري او رهبري کوي. خو چې کله د پرورش سره تربیت وموشي او د تربیت دپاره د ټولو نه اولنۍ مدرسه، اولنۍ درسګاه، اولنۍ ځای هغه د مور غیږه او د مور تربیت او د مور خوا او د مور سره نږدېوالی او قربت دی. څنګه تربیت چې مور کولی شي، داسې تربیت نه پلار کولی شي، نه استاد کولی شي، هیڅوک نشي کولی. که د مور ژوند چرته پخپله منظم وي او د هغې پخپله تربیت شوی نو هغه به د بچو هم ښه تربیت کوي. که چرته د مور پخپله تربیت نه وي شي، د هغې ژوند پخپله هغه د تربیت نه نو ظاهره خبره د هغه به اولاد ته څه ورکړي. ځکه د دنیا قانون دستور دا دی چې تا سره څه یي نو ته به یې چاته ورکړي، تا سره پخپله څه نشته دی بل چاته به څه ورکړي. سوالګندي د سوالګندو د فقیرانو نه سوال نه کوي، حالانکه کله ناکله د سوالګندي سره د بل سړي نه زیات سرمایه موجودي، د سره پیسې ډیري، خو یو سوالګند دی بل سوالګند دی دا نه وي چې ته ماله خیر راکړه. ځکه هغه ته پته ده چې څنګه زه خیر غواړم ما سره څه نشته دی، داسې دی هم خیر غواړي د ده سره خو هم څه نشته دی. زه سوالګند یم، دی هم سوالګند دی. نو د ټولو نه اول د خپل ځان فکر کول چې آیا ما سره تربیت شته دی؟ زما مور او پلار ماله تربیت راکړی؟ که زما مور او پلار تربیت نه دی راکړی نو آیا ما د معاشرې نه ما چې کوم ژوند تیر که
پاغي کې ما تربیت زده کړې دی او کنه دی زده کړې دا غي نه ما سره تربیت اغستلې دی او کمینه دی اغستلې نو که یا د خپل مور او پلار نه تربیت مندلې یا د معاشرې نه تربیت مندلې نو دا زنانا دا مور د خپل اولادوم تربیت کولی شي او که چرته د سره په خپل تربیت نه نو د اولاد هغه هم دغه سه جاهله بے ترتیبه بے نظمه او بے تربیت ژوند تیری بیا په دنیا کې ډیر شي خلق داسې تیر شوی دی چې هغه د دنیا د پاره مثال دی او دا غوي تربیت دا غوي مندو کړي دی علامہ ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ دا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ وصیت نقل کی دا یو صحابیہ زنانہ دا دے خاون دا جہاد پا میدان کے شہید شوے دے او دی وقت کے دے پکور کے سلور زوانان بچی دی او دغه یو کونډه زنانه ده پلار شهید شوی دی نو پکار دا چې مور دی د بچو د مرګ د ځای نه وساتي ځکه چې یو غم خو دی لیدلی دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې आवाज ولګید چې د قادسیه جهاد د پاره تللی او د افرادو د خلقوم ضرورت ته او د مالوم ضرورت ته څوک د مال تعاون کولای شي نو هغه د مال تعاونو کې څوک په خپل میدان د جنگ او جهاد ته راوځي نو هغه د خپل موټو زور ازمایي او هغه د میدان د جهاد ته راشي حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها د आवाज واورید ماخام خپل بچی ځان ته مخامخ کېنول هغه ته بچو نه ماستاسو د پلار سره خیانت کړي دي او نه ماستاسو ماماګان بدنامه کړي دي د واده نه مخکې چې کوم ژوند دی دا مې هم صفا سوترا او پاک تیر کړي دي او د واده نه بعد ژوند مې هم صفا سوترا او پاک تیر کړي دي بیا وی ستاسو پلار میدان د جهاد کې د شهادت درجه بیا موندله ما پاغه صبر وک تاسو الله ځوانان کړلای نن داسې موقع راغلی د امیر المؤمنین आवाज داغه صدا داغه دعوت زما وګونو تر رسیدلې دی چې څوک د مال تعاون کولی شي هغه د مال تعاون کوي څوک د افرادو تعاون کولی شي هغه د افرادو تعاون کوي نو تاسو پلار خو نشته دی هغه خو د شهادت جام سکلې دی په جنت کې به مزي کوي تاسو سلور زما ځوانان زامن یې زدا غواړم چې سبا کله خلق میدان جهاد توزین او تاسو هم سلور والا راړ شي او بیا زما وصیت داده چې تاسو وینه تویږي نو هغه د تاسو د خپل په پنځو باندې توی شي کله تاسو باندې زخم لګي نیزه تورا نن سبا موږ دا چې ګولای نو هغه د تاسو په سینې باندې ولګي وګوره خبردار که چرته تاسو په شا ګولې ولګېدل یا تاسو په پوند باندې وینې توی شولې نو زه به تاسو بچو ته خپل پیو نه بخم دا خپل په پنجو باندې وینه اله تویږي چې مقابل د مخامخ نه پتا باندې حمله کوي او په پوند باندې وینه اله تویږي چې سړی تیښته کوي او د شاته نه دشمن په د باندې حمله کوي او وی وجني نو دا څومره بهادر امور څومره بهادر زنانه ده چې یو خدا چې تاسو سلور زامن یې سلور واړه بځای او دویم چې صرف دانا چې خانه پوری وکای بلکې زه تاسو د دې لپاره لېګم چې تاسو میدان د جهاد کې شهیدان شئ او زه په دې فخر وکم چې د حشر په میدان کې زر روانه ما او ما ته ویلې شي چې د خاونم شهید د دې بچیوم شهیدان دي زه د شهیدانو د مور په نوم باندې پرز د قیامت راپور تکړلې شم
بیا دا سلور واړه بچی لاړل قاصی په میدان کې سلور واړو د شهادت جام اسکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر راغی چې د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها سلور واړه ځوانان زامن شهیدان شوي دي. حضرت عمر غوندې انسان پریشان شو چې زنانه ده سلور بچی خاوند هم شهید دی دا به دا غم څنګه برداشت کوي. ډیر سوچ نه بعد یو هوښیار سړی راوغوښته وی ته به لاړ شي او حضرت خنسا ته به دا د بچو د شهادت دا خبر ورسوي. هغه لاړ اواز یې وکړ وی څوک یې؟ وی د حضرت عمر د طرف نه د امیر المؤمنین د طرف نه قاصد یم خو ستاسو دپاره یو بد خبر دی د غم یو خبر دی د پریشانۍ خبر دی. وی څه خبر دی؟ وی زما بچي وتښتېدل. وی نه بچی دی تښتېدل نه دي ستا بچی شهیدان شو. وی ښه د میلمنو دپاره چې کوم ځای مهمانخانه جوړه وه هغه یې کلاو وکړله وی کښېنه لاړله پی ګرم کړل هغه یې راوړل. د عربو دستور دا و چې چا به زیری ورکړ په هغه باندې به پیس کول نو دا لاړه پی راوړل پی هغې ته ورکړل. نو هغه قاصد حیران شو چې ما خو دې خنسا ته د غم خبر ورکړی دی او دی خو ماله پی راوړل زمونږ د رواج مطابق خو د هغه چاته پیش کیږي چې چا زیری ورکړي ما خو دې ته زیری نه دی ورکړی. نو دا قاصد تېنه تپوس کوي چې زه خو حیران شوم دا ته څنګه هغوی تا ما ته د غم خبر نه دی راوړی تا ماله د خوشحالۍ زیری راوړلی. ما خپل بچي په دقه وصیت رخصت کړي خو دا راته ووایه چې کوم د هغه سره په هغه صف کې ملګري وو زما په بچو باندې شاته نه خو زخم نه دی لګېدلی. وی نه ستا بچي چې کله راوړلی شو نو ټولو زخمونه په سینو خوړلی دي. وی الحمدلله. قاصد لا ناست دی دا پاسې د اودس یې وکړه مصلی وغوړوله 2 رکعات یې وکړل شکر یې ادا کوي الله شکر دی چې زما بچو زما د پیو سره غداري ونه کړله او زما د پیو عزت وساته. الله زستا په دربار کې دعا کوم چې زما د بچو شهادتونه قبول کړي. سوچو کې لوگوں نے د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنہ څنګه لوی زړو خاونم شهید ځوانان بچیم شهیدان په اسلام باندې په دین باندې قربان کړل خو تربیت شوی وکنه که تربیت نه وي بھائی ما یو خاون قربانی ورکړي دی هغه پوره ده زه نور نشم شهیدان کولی. په سلور کې به یو لېږلی وي 2 به یې لېږلی وي 2 به یې د ځان سره پرېښی وي کم سے کم یو به د خپل خدمت لپاره پرېښی وی نه سلور ځوانان بچي د سلورو قرباني ورکړله او بیا چې ورته کله خبر میلاو شو نو دومره مطمئنه دومره اطمینان. نن سبا زمونږ په کور کې مشران مور او پلاری په هغو کې څوک وفات شي خاون وفات شي بچي وفات شي الله اکبر په دې کور کې هغه غوبل جوړ شي هغه غوبل جوړ شي هغه چغې دي هغه ویښته راښکل دي په مخ سپېړې را پرېښودل دي دا پروا نشته دی چې زما دوپټه څه شوه زما څادر څه شو پردي خلق دی په کوڅو کې دي په کور کې دي ما پردي خلق یې نه نه ولې زما پلار نه مړ شه ولې زما رور نه مړ شه نو پلار رور مړ شو څه مقصد ته به خپله پرده پرېږدې ته به خپل دین پرېږدې تا ته چې پیغمبر علیه صلات وسلام کوم دین راکړی دی د کوم احکاماتو ته پابند جوړه کړې ته به هغه دین پرېږدې آداب دی یقینا غم دی دا خپلو تلل غم دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام یو زوی دی حضرت ابراهیم وینځوه حضرت ماریه قبطیه د هغې بچی دی هغه چې کله وفات شو نو یو خو پیغمبر علیه صلات وسلام جړل دویم په دغه ورځ باندې نور او سپوږمۍ ته تندر ولګېده نو د صحابو خیال داو چې د حضرت ابراهیم دا وفات دومره لویه صدمه ده
چې دا تندر د دې د وجه نه راغی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینا نور اوس په مې د الله مخلوق دی، کله الله غواړي یو بل ته مخامخ شي، یو سورې په بل باندې راشي، موږ یې تندرونیو. او دویم صحابه ته پوښتنه کوي د الله پیغمبر تم جاړي؟ وی ولې نه؟ وی زما هم زړه دی، غمګین کیږي نو د سترګو نه اوښکې بهیږي، خو صرف د سترګو نه اوښکې بهېدل دي بس. او دا یو فرمایل وإنا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم موږ ستا په غم غمجن یو، ستا په جدایي باندې غمجن یو. نو داسې نه چې د سترګو نه اوښکې نه بهیږي، مجبور دی انسان خامخا بهیږي، خو یو حد دی، یو درجه ده. لور خور زنانا دویمه درېمه ګلې کې لري نه، کله دا خبر شي منډې به وي، په خپو به پیزار نه، په سر به دوپټه نه، ولې رور مې مړلی، پلار مې الله واغس. بھئی یو مصیبت خو راغی، دا بل مصیبت ولې ځان ته په خپله ولې دا اخلي، په دې مصیبت کې ولې ځان اخته کوي. د لرې نه به روانې چې ګاډي کې څنګه کوز شي، منډې به کي، ير شي تېنه چې بھئی زماغه پرده، زماغه تربیت، دا چاپیره پردي نارینا ماله څه کول دي. او سنې کورونه الحمدلله سړی حیران شي چې څه تربیت. تیر کال یو دلته زمونږ په دې محله کې یو ځای کې مړی شو، زه 3 واړه ورځې لږ ساعت لپاره دعا له لاړم، د کور نه بلکل آواز نه راته. نو د هغې نه وروستو ما تپوس وکړو چې ستاسو ما په کور کې څه د جړا مړه آواز نه دی اورېدلی. نو ما ته جمهوري صاحب په اولنۍ ورځې باندې موږ سپارې راوړلې، او چې څوک به راته نو موږ به هغو ته وي چې دا سپاره واخله، هلته کښېنه قرآن وایه. چا سبق نه ویلی هغو له به مو تسبیح ورکړلې چې د الله ذکر کوه، بس موږ هم قرآن وی، کمې زنانه راتللې هغوی هم قرآن وی. حالانکه تاسو زنانه چې لاړې شئ نو په هغه مړي نه جاړئ، تاسو په خپل مړو جاړئ. چې څنګه زنانه دننه کېږي ځکه ورته پته ده که نه چې په دې خو جړا نه راځي، دا خو د فلانکي خاوند دی، دا د فلانکی پلار دی، رور دی. نو خپل پلار رور هغه به رایاد کي، بیا به جاړي، چغې به وباسي. بیا نو هغه وی 3 ورځو پورې مونږ چاکور کې په زوره جړا نه ده کړې، او ترتیب زمونږ دا و چې کومې زنانه راغل دي هغه ته د قرآن پاک سپاره ورکړې ته تلاوت کوه، که هغه وی زه تلاوت نشم کولی مونږ تسبیح ورکړي ذکر کوه. 15 منټه نیمه ګنټه هغه ناسته ده، د هغې نه وروسته دعا کړې ده، تلې ده. نورې راغلې په دغه ترتیب. دا د تربیت چې په کور کې تربیت یي، نو د غم په موقع کې هم بیا دین داغونه ير نه، د خادي په موقع کې هم داغونه دین ير نه. زمون خادي هغه د ډولګو نه بغیر، د باجو نه بغیر، د غانو نه بغیر نه کیږي. سړو نه تاسو کوي چالک ستاسو د دومره ورځې دا هفته لشل ورځې دا ټیپونه مو غول، دا د مامې وی سوي وجه د خزو نه مجبور یو. نو اوس دغه نارینه ته بزه سو وایم، خو تاسو په خپله پیږئ، خو بانه کوي خو تاسو که نه چې موږ د زنانو نه مجبور یو. او تاسو زنانه هم وایئ وی چې یاره دا ډول باجي پکې نه، نو دلته سمړی خو نه دی شی، دا سمړی خو نه دی وي، دا واده دی. او یو طرف ته واده نکاح سنت دی، نو سنت په ډول کې کېږي، په باجو کې کېږي. دا سار چې 2 رکعاته مونځ کوي نو په ګډا یې وکړه که نه، بیا ځکه ته وایې چې سنت او واده د ګډا او د دې څیزونو نه بغیر نه کېږي، نو بیا خو په هغه سنتو کې هم ګډا پکار ده. د ماسپښین، د ماښام، د ماسخوتن دا کوم سنت چې مونږ کوو 2 رکعاته 4 رکعاته، دا خو هم سنت دي که نه. نو دې لپاره هم ځان ته څه ډېک مې کوله کوه، بیا هغه هم د پیغمبر سنت، دا هم د پیغمبر سنت. عجیبه خبره ده، هغه سنت هغه د ډول او د ډمانو نه بغیر نه کوي، د هغه سنتو د پیغمبر ته مذاق کوي. هغه وخت کې زمونږ استاسو اسلام مسلمانی چرته لاړه شي، وی مونږ ته پته ده چې ناروا دي، ناجایز دي، خو څه وکړو نو خلقو نه مجبور یو. نو خلق تاسو ته وایي چې د دریم چت نه راټوپ کوي،
به تاسو را ټوپ کوئ. خلق به وایي خپل کور ته اور لګوئ، نو تاسو لګوئ. د دنیا د پاره خوم پیژنئ، بدوم پیژنئ. د دنیا د پاره که څوک د بد وي نو څنګه خبره شروع کوي تاسو په پوه شئ وي دا زما بدخوا ده. نو د دین په باره کې هم دا ستا بدخوا دی که نه، چې تا ته د غم او ستا د ښادۍ تا د پیغمبر د طریقې نه اړوي، نو ستا خیرخوا خو نه شو، ستا بدخوا شو. نو تربیت چې کله شوی نو غم او خوشحالیانې ټول ژوند بیا په هغه طریقه تیریږي کوم طریقه چې د الله پیغمبر ښودلی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پلار وفات شوی دی، دی یتیم دی. روزانه د استاد نه سبق حدیث لیکي راوړي. مور ته تپوس کې نن دې څو حدیثونه ولیکل، په دویم ورځ، په دریم ورځ، په څلورم ورځ، څومره چې د ژوند دی روزانه مور ته تپوس کوي. هغه ټول حدیثونه راجمع کړل، مسند احمد ته جوړ کړ. د حدیث لوی کتاب ذخیره. تربیت چا کړ دی؟ یو کونډې مور کړی دی، او روزانه د بچی نه تپوس کوي چې څومره حدیثونه دي ما ته ووایه. مور زمونږ ستاسو په شانتې څه عالمه خو نه ده، لیکن تربیت کوي. هغه د خپل بچی نه د زمانه امام جوړی چې سبا زمانہ د هغه د بچی نوم یاد کی، د هغه اقتدا وکړي، هغه پسې روان شي. زمونږ د افغانستان یو بادشاه تیر شوی دی، خلیفہ دوست محمود. لښکر یې لیږلی جنگ د پاره. خبر راغی وی چې کوم لښکر چې تا لیږلی و استاد زوی او سره استاد زوی د لښکر مشر و، هغه ماته وکړه، شکست یې وخوړه او استاد زوی بیرته واپس راوتښتېد. بادشاه ډېر خفه شو، کور ته لاړ، ښځې ته یې وی دا څنګه بچی و، د دې څنګه پرورش او تربیت کړی دی، هغه خو د جنگ میدان نه راوتښتېد. هغه ته بادشاه سلامت څه وایي؟ وی هغه بچی دی د جهاد نه د جنگ نه راتښتېدلی دی. هغه وی نه نشي کېدلی، خبر غلط دی، چا دروغ ویلی دي. بادشاه وی ښځې اوس خبر راغلی دی او زمونږ لښکر ماته وخوړله، شکست یې وخوړ، وی نشي کېدلی. څه وخت وروستو کتل بل ایلچي راغی، بل قاصد راغی. بادشاه ته وی هغه مخکنی خبر دروغجن و، هغه د دروغو خبرو. رښتیا دا دی چې زمونږ لښکر فتح موندلې ده او ستا زوی مشر دی او هغه جرنیل دی او د هغه په جرنیلۍ د هغه په مشرۍ کې فتح موندله. دې کور ته بیا راغی بادشاه، ښځې ته وایي چې هغه خبره خو رښتیا شوله، ستا زوی فتح موندله، ولې ما چې تا ته ووایي چې ستا زوی په شا شوی دی، شکست یې خوړل دی، تا دومره په اعتماد سره څنګه ویلي چې نه نشي کېدلی، دروغ دی، تا څنګه ویلي؟ هغه ما ځکه وي چې کله نه دا بچی زما خېټې ته منتقل شوی دی، نو ما حرام څه چې په کم شي کې ما ته شبه معلومېدله، شک محسوس کېده، هغه مې هم نه دی خوړلی. وی ما ستا د بادشاهت خرچې د هغې نه ما خوراک نه دی کړی، ما ځان له مزدوري کړې ده او په هغه مزدورۍ باندې چې ما ته کومې پیسې میلاوېدلې په هغې مې خوراک کړی دی. بیا چې کله بچی پیدا شوی دی نو ما له نشي یاد چې زما بچی جړلی او ما بغیر د اودس نه دې بچی له پی ورکړي، یو ما ته نشي یاد. دا 2 کاله 2.5 کاله چې ما د ته پی ورکړي دي، اول مې اودس کړی دی، بیا مې 2 رکعاته کړي دي، د ده دپاره مې دعا غوښتلې ده، بیا مې پی ورکړي دي. وی چې ما دومره په پاک حلال رزق باندې غټ کړی دی، په ده کې د جنگ نه تیښته نشي کېدلی، دا بوزدلي په دې کې نشي راتللی. وی ما ته په خپل تربیت باندې یقین و، ځکه ما تا ته وی چې زما زوی شکست نشي خوړلی، بیرته نشي راتللی، تیښته نشي کولی. نو دا هم یو مور وه، څومره چې د خوراک هم بیا د پی څکلو هم څومره هغې خیال وساته. او زمونږ ماشومانو ته موږ پی هم ورکوو،
هلته راته په موبایل کې غانې هم لګېدلې هغه هم اورو. پخوا زمانه کې به چې ماشوم د خبرو کولو قابل شو نو د قرآن تلاوت به یې کو، آیتونه به یې وي، دعاګانې به یې وي. او زمونږ بچي چې جبه ماتئ، خبرې ماتئ، خبرې شروع کوي نو ګانې وي، سرودونه به وي، مصرې به وي، ځکه چې مشرانو هغه ویلي دي او دغه ماشوم حق اورېدلی دي. نو پکار دا ده چې موږ خپل تربیت اول ځان منظم، بیا خپل کور منظم، خپل د بچو تربیت وکړو. او دا په موږ باندې لازمي او ضروری ده. که موږ د بچو تربیت وکړو معاشره به ښه شي. که موږ د بچو تربیت ونه کړو د ډاکوانو، د لوفرانو، د لفنګانو، د بیکاره خلقو معاشره به زیاتېږي. په هغې کې به نه موږ محفوظ یو نه به زموږ نسل محفوظ وي. نو دا خپل ځان د خپل معاشرې د حفاظت لپاره د اولاد تربیت دا لازمي او ضروری دی. علماو لیکلي دي چې 3 خبرې د دې به د خپل ماشومانو سره خامخا تربیت ورکوئ. او دا 3 خبرې تربیت دی چې ورکړو وی دا د ټول ژوند د نه چھوړ دی. وی اولنې تربیت دا چې په خپله دروغ مه وایه او بچي ته هم وایه چې دروغ به نه وایي. دا دنیا د لاندې باندې شي خو بچي ته وایي دروغ نه. ما ته به چې څه وایي رښتیا به وایي. نو چې دی چې کله د رښتیاو عادت شو چې دنه کله څه خطا وشي نو دی به تا ته وایي چې فلان کې غلطي مې کړې ده. دروغ ویلی نه شي، تا تربیت ورکړی دی. نو دی به په خپله د ډېر کارونه نه منع شي چې دا کار مې وکړه، که مور او پلار تپوس وکړو وینا به کومه، دروغ ویلی نه شم نو دا کار به نه کوم. دویم وی خپل بچي د مونځ پابند کړئ. مور د مونځ پابند دي نو بچي به پابند دي. چې مور ته په خپله پته نشته دی چې څومره مونځونه مې کړي دي څومره مې نه دي کړي، کله مې وکړه کله مې ونه کړه، نو بچي به د مونځ څنګه تربیت واخلي. نو په خپله هم د مونځونو اهتمام او په خپل بچو باندې د مونځ پابندي. د الله پیغمبر فرمایي وستا ماشوم بچې چې کله د 2 کالو شو نو دته مونځ مینا کوه چې بچه مونځ وکړه. و اذا بلغوا 10 وی کله چې ستا دا ماشوم 10 کلنې شو، د 10 کالو شو او دی بیا مونځ نه کوي نو وضربوه، بیا د الله نبی فرمایي وی وهئ. نو موږ چې کار له نه ځي بیا یې وهو، چې تنخوا کمه راوړي بیا یې وهو، چې دیاړي کمه راوړي په هغې باندې وهو. او مونځ موږ نه دی اوس د شوی دی د ده لا خوب نه دی پوره. دا خو ډېر ژوند دی، سبا به یې وکړي بل ورځ به یې وکړي. میلمانه راغل دی، دی د میلمنو سره ناست دی نو څنګه به مونځ وکړي؟ معمولی بانو باندې زمونږ د ماشومانو مونځونه هغه پاتې. حالانکه د الله نبی فرمایي چې د 10 کاله عمر شو او دې مونځ نه کوي نو د الله نبی فرمایي وضربوه، بیا وی وهئ. بل حدیث کې الفاظ دي په لرګي یعنی په ډنډه یې ووهئ. اوس دا نه ده چې ته لاس خپې مات کا، تنبیه دپاره وی یاره چې مونځ دې ونه که خیر دې نشته، ورشه مونځ وکړه، زما په مخ کې وکړه. او درېیمه خبره وی خپل بچو ته د خدمت عادت جوړ کړئ چې دا خدمت کوي. په کور کې د پلار خدمت کوي، د مور خدمت وکړي، د تره خدمت وکړي، د ماما خدمت وکړي، د میلمنو خدمت وکړي. په ځینې کورونو کې چې لاړ شي هلکان داسې ټریننګ داسې خدمت کې سړی حیران شي، او ځینو کورونو کې به ځان ته خدمت په خپله کوي چې دا کور کم ځوان هلک هغه به داسې ناسي چې ستا زړه غواړي چې زه راپاسم د ده خدمت وکړم. وجه څه چې مور او پلار هغوی ته د خدمت طریقه نه یې ښودلې، مور او پلار هغوی د خدمت عادت نه یې جوړ کړی. نو دا 3 خبرې دا د ژوند نچوړ دی، یو رښتیا وینا، یو د مونځ پابندي، یو خدمت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې په خپله جارو لګولې ده. حضرت عائشه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیزو پی په خپله لشلي دي، د کور کار دای کړی دی.
منګ او تاسو ته د تعلیم د پاره، حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ضرورت نه و، خو منګ او تاسو ته تعلیم د پاره د ارسو خودلې دي. نو خپل بچي هغه د خدمت عادت کوي. شاهزادگان ته مو جوړاوي، ځکه ژوند د سبا مختلف قسم حالات راځي، خپل ځان باندې سنبالولې بیا. نو دا د تربیت په حواله سره یو څو ضروری خبرې وي. الله پاک د موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.